نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، مونږ له پکار دی چې په زندګۍ کې کم معاملات کوو چې دا بالکل صفایي. په دې کې د سودو، د رشوتو، د ظلم، د زیاتي، د دروغو، د دې ټول چې دې کې حصه نه وي، نه د ټول چې کوم دی په دې کې اوسیز هم شامل وي محترمو، چې بالکل صفا معاملات وي زموږ محترمو. یقینا دا د کامیابۍ ذریعه ده، او سود او زیاتې کول دا ډېر لوی چې کوم دی د عذاب هغه سبب دی. ځکه سودخور انسان ته الله رب عزت هغه د جنگ اعلان کوي، لکه څنګه چې یو حدیث قدسی کې راځي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما د ولی او د دوست سره چې کوم دی هغه دشمني کوي، نو زه هغه ته فقد آذنته بالحرب، زما هغه ته چې کوم دی د جنگ اعلان دی. او دویم نمبر قرآن پاک الله رب عزت فرمایي چې فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که تاسو داسې ونه کړه نو بیا د الله پاک او د هغه د رسول جنگ ته تیار شئ. یعنی تاسو د سود نه منع نه شوئ نو بیا د الله پاک او د هغه د رسول جنگ ته تیار شئ. محترمو، څوک دی چې د الله پاک او د هغه د رسول سره به جنګ وکړي؟ نو محترمو، سود یقینا ډېر لوی ګناه ده چې موږ خپل معاملات د دین صفا کړو. او د دې په باره کې علي ابن مدینی رحمه الله دا فرمایي، وایي زه د قرآن پاک حافظ وم، وایي زما چې کله والد صاحب وفات شو نو زه به د هغې قبر لتلم او ما به هغه ته چې کوم دی روزانه د قرآن پاک تلاوت کوو چې د دې ثواب زما والد صاحب او زما پلار ته ورسیږي. وایي دغه رنګې زه یو وارې 28مه روژه ده، ما سحر چې کوم دی پېشمنۍ وکړو او زه بیا روان شوم چې مقبرې ته لاړم. هلته څه چغې زما په دې غوږونو باندې لګي، څه اوازونه های های اواز زما په دې غوږونو باندې لګي. ما ویل چې د اواز د څه دی ویرېدم چې لږ مې غوږ کېښودو، یو قبر و د هغې نه اواز اتلو. ما ویل چې دې قبر والته به دې قبر کې څه عذاب میلاویږي. زه ډېر زیات پیر شوم، زما نه هغه تلاوت پاتې شو چې رو رو رڼا کېدله، د اواز کمېدو تر دې چې مکمل کم شو، ختم شو. خلک راله، ما د خلکو نه تپوس وکړو چې دا قبر د چا دی. نو چا ماته یو کس راوښودو چې هغه کس ما پېژندو، هغه خو زموږ د کلي و، هغه زموږ د محلي و. حیران شوم چې دا انسان خو ډېر نیک انسان و، ده خو به چې کوم دی د اشراق مونځ نه قضا کوو، ده به اوابین نه قضا کوله، ده به د ساخ مونځ نه قضا کوو، 5 وخته په جمع کې شریک و. څرنګې چې کوم دی د دې د قبر نه دا چغو اواز راځي او دا په عذاب کې مبتلا دی. نو زه لاړم، کم چې د ملګري وو، د ده هم عصر خلکو، د ده هم زوري خلکو، ما د هغوی نه تپوس وکړو چې دا خو ډېر نیک انسان و، د ده د قبر نه ولې چې کوم دی دا چغو اوازونه راځي، دا څه وجه کیدی شي؟ خلکو ما ته وویله چې بالکل ستا خبره صحیح ده، دا اول چې کوم دی هغه ځوان و، ده په خپله تجارت کوو، په خپله به معاملات کوله، په خپله به کاروبار کوو، د ده اولاد نه و. چې کله د ده عمر سوا شو، دا کمزوری شو، نو دم دا سوچ وکړو، د خپل ملګرو سم دا مشوره وکړه چې څه چل وکړو، مال څه پکار دی. نو دې ملګرو ولله دا مشوره ورکړه چې تا په خپله اوس کاروبار مه کوه، بس دا پیسې راواخله، چاله چې کوم دی هغه په سود باندې ورکه، تاله به چې کوم دی په سود باندې ښه ډېر روپۍ راځي، ستا پیسې به پرتي، نو لحاظه ستا به چاته ضرورت نه وي. ده هم دغه رنګې کار وکړو چې دا هغه پیسې په سود کې بندي کړي، د سود پیسې به ده ته میلاوېدلي او ده په هغه باندې هغه وخت تېروو. نو اگر چې دا په جمع کې هم شریک کېدو، د اشراق مونځونه م کوله، د تهجد مونځونه م کوله، د چې کوم دی هغه هر نیک عمل کوو، خو چونکې دغه سود یې کوو نو کېدی شي دا وجه وي. نو علي ابن مدیني رحمه الله فرمایي، وایي ما ته پته ولګېده چې هم دا وجه ده چې دې انسان ته دا عذاب میلاویږي، د ده د قبر نه د های های اواز راځي، دا هم د دغه سود وجه ده. نو محترمو، وګورئ تاسو د انسان ته د دې په زندګۍ باندې نظر واچوئ چې څومره نیک اعمال کوي، منځونه کوي، دغه رنګې د ساخ منځ کوي، د اشراق منځ کوي، او دغه رنګې تهجد کوي، اوابین کوي، د جمع په منځونو کې شرکت کوي، په امام پسې په اول صف کې ولاړي، هر ټیم چې کوم دی ذکر کوي، خو معاملات خراب، معاملات معاملات خرابو، سود یې کوو. د هغې نتیجه دا شوه چې ده ته په قبر کې عذاب میلاویږي او د قبر نه د های های د چغو اوازونه راځي. نو محترمو زما
تجارت کوونکو حضراتو ته دا درخواست دی چې دیو دې په خپل تجارتونو کې لږ سوچ او فکر وکړي، ځان دې د سود نه، ځان دې د زیاتي نه او دغه رنګې دروغو نه د دې هر څه نه دې ځان وساتي. الله رب عزت چې ستاسو په قسمت کې کم حلال رزق لیکلی دی هغه حلال رزق به تاسو ته میلاویږي چې تاسو د دروغو نه او د ظلم زیاتي او د رشوت او د سود نه ځان وساتئ. یقینا دا به ډېره ښه خبره وي. الله رب عزت ته موږ له حلال روزي راکړي، الله رب عزت ته موږ د حرام روزي نه وساتي. وما علينا الا البلاغ.